نو دلته هم عقلی دلیل ذکر کوي او دې ته وایي نعمت الطیور، د مارغانو نعمت. الله رب عزت پرندې پیدا کړي او دا پرندې بیا الله رب عزت په فضا کې الوزولي دي او دا مارغان الوزي او کله وزرې وهي او کله کلاوي او کله بندي، خو ښکته نه راغورځي او ډېر په تیز رفتار سره ځي. حیرانتیا خبر خدا د څه مشندري پکې نه ده لګېدلې، څه بل څه وجه نشته، د هغې باوجود دا انتهایي تیزۍ سره ځي. بعضې مارغان بیا ډېر زیات تیز دي. دا چا د دې خلقت کړی؟ الله. چا په دې فضا کې ودرولي؟ الله. بس چې الله ونه غواړي دغه مارغه به دغه وزرې به الوتی به نه شي، ښې روغې وزرې به، خو بس الله د طیران د الوتو قوت به ترې الله واخلي، بیا به د مارغه نه شي الوتی. دې وجې نه الله فرمایي دې باندې سوچ وکړئ، دا الله تعالی کوي. اولم یروا آیا دوی نه ګوري الی الطیر مارغانو ته مسخرات چې تابع کړې شوي دي فی جو السما په فضا د اسمان کې، د اسمان په فضا کې، ما یمسکوهن ندی ټینګ کړي دوی لره الا الله سوا د الله تعالی نه بل چا، یو الله تعالی دوی ټینګ کړي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات ډېر دلیلونه دي لقوم یؤمنون هغه قوم لرا چې ایمان لري. الله فرمایي چې الم یرو دا خلق نګورو الی الطیر مارغانو ته، څومره قسمه مارغان دي، سړی په دې باندې سوچ وکړي. دا قسم مارغان مسخرات الله تابع کړي دي فی جو السماء د اسمان په فضا کې، جو ستویل کېږي فضا ته، فضا یعنی دا چې کومه خلا ده د اسمان او د ځمکې په منځ کې دې ته فضا ویل کېږي. الفضا الواسع بین السماء والارض، د اسمان ځمکې په منځ کې د فضا کې الله رب عزت دوی ودرولي دي. ما یمسکوهن الا الله ندی سار کړي دوی لره مگر یو الله تعالی. ګوره تاسو ته ما ویل وختي چې دا مارغان چې کوم نه کله په دې فضا کې الوزي که نه کله دا وزرې کلاوي کې، ټیک شو، او بې بندۍ او کلاوی خو د هغې باوجود ښکته نه راغورځېږي. نو معلومیږي دا چې د الله عزت یو قدرت دی، یو امر دی، یو طاقت دی چې هغې دا پرندې او دا مارغان چې کوم دی په دې فضا کې انحصار کړي بل څوک دا کار نشي کوي. نو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، نو په دې کې خامخا ډېرې نښې دي د توحید د هغه قوم دپاره یؤمنون چې هغوی ایمان لري. مؤمنانو دپاره دې کې ډېرې نښې دي. مؤمنان یې ځکه ذکر کړل چې مؤمنان د الله په توحید کې فکر کوي شي. کافر سړی هغه ته دا نعمتونه نه ښکاري، حالانکه دا ټول د الله نعمتونه دي، د ځمکې نه تر اسمان پورې او د سر نه واخله تر خپو پورې دا ټول د الله نعمتونه دي. که په دې باندې موږ سوچ او فکر وکړو. لقوم یؤمنون مؤمنان یې ذکر کړل ځکه د دې دلایلو نه د دې نښو نه فایده څوک اخلي؟ مؤمن اخلي.